बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सलावत। یو بل صلوات د حسین ګرانې مور باندې واستوئ چې موږ تاسو ګناهونو مغفرت وشي د مجلس ته حاضري وکړي. फरियादों को वद करबला हुसैन ज खुदाय नजारियाम सड़म विश्तलाई दे ز خدای نظریام زړم ویشتلی دی ځانم حسین په نامې سپارلی دی په هغه سات مو که غور وکړي وڅه هیڅوک نوي د کابر شپه راشي یا خدای نظاره چاته د تمه ده یا خدای نظاره چاته د تمه ده حسین ته جوړه مرګای بې پامه ده آی د خو یارانو جامې بیل کې وځان د سپاره په میرا بخ جانا علی شاهد شولور زینب د جنازه جوړاوي علی شاهد شولور زینب د جنازه جوړاوي علی شاهد شولور زینب د جنازه جوړاوي هی ما غم جان زړه دی وا غریب جنازه جوړاوي علی شاهد شولور زینب د جنازه جوړاوي علی شاهد شولور زینب د جنازه جوړاوي یا علی شهید شو خودستانو یې قاتل ونیولو حسین قاتل د زود په سات ګل ساکینا جوړاوي علی شاهد شولور زینب د جنازه جوړاوي علی شاهد شولور زینب د جنازه جوړاوي علی قاتل نے علی قاتل نے یہ ہر دعا لسنا و تھڑلو حسین قاتل خود زہرا بی بی خیمہ سی زاوی علی شاہد شولور زینب دے جنازہ جوڑاوی علی شاہد شولور زینب دے جنازہ
نن د کائناتو مولا شهادت ورځ ده یا متمیانو یا علی په سارني زوی حسین بیا اماما جوړه کا د حسین سر ته د ظالم لوړانی زالټوي علی شاهد شو لور زینب د جنازه جوړوي علی شاهد شو لور زینب د جنازه جوړوي علی د پان شو کور سلیم وو هي نو داسې نه وو خدای ګو لکه زینب سویخي مونی واخي ما جوړوي علی شاهد شو لور زینب د جنازه جوړوي علی شاهد شو لور زینب د جنازه جوړوي علی شهید شو چو غگنا وکو بندیان تیار شوی خدایا زینب د کوپی بانتا خلخانه جوړوي علی شهید شو لور زینب د جنازه جوړوي علی شاهد شو لور زینب د جنازه جوړوي پلار جنازې نه یا لور زینب د ژړا کادو کو حسین ته نینا د په ظلم ساکینه پڅوي علی شاهد شو لور زینب د جنازه جوړوي علی شاهد شو لور زینب د جنازه جوړوي یا متمیان حسین یا د علی لوړي جنازې سید پلار نواتي کلو په کلو د ناس دو ناساکینه ګرځوي علی شاهد شو لور زینب د جنازه جوړوي علی شاهد شو لور زینب د جنازه جوړوي یا سید محمد شهید وینو کې ډیر لوی اثار ده حرکت را خدای وای وکالی ما جوړوي علی شاهد شو لور زینب د جنازه جوړوي علی شاهد شو لور زینب د جنازه جوړوي حسین متمیان حسین مدینه ده مولا د وصیت کوي علمداري راوغوښتو مولا ولیا بیبي ته غږ وکړو زینب لورې راشه لږ علمدار سره ودرېږه زه تاسو ته لږ پام وکړم تاسو ځوانۍ برابرې دي
څه یې اوس قدر منا لور علی راوغوښتله علم دور سایي نږدې ودروله قدر منا لور علی راوغوښتله علم دور سایي نږدې ودروله یا څه زینبه بوسه ودري د خدایه یا علي سترګو باندې کښلله منګوله یا لورې تا ځواني ابوس رابره یا ټولو ویله خو مونانده ولیدله یا لورې څوکه دمه واخلمو په مخ کې یا تا مزل خو لورې وکسوم نن په خپله یا څوکه دمه څه زینب واخستل خدایه یا د علي لور د ابوس په شونې تلله کله یې مولا ورته فکر شو مولا څه وکړل یا څوکه دمه څه زینب واخستل خدایه یا د علي لور د ابوس په شونې تلله یا قدمونه ولیدل علي سورېږه یا زینب زر په تورو خاورو کېناستله مولا ګرانې لور ته یایي څه ورته یایي یا شام بازار وي بیا به داسې مزار نه وي یا شام بازار وي بیا به داسې مزار نه وي یا علمدار وي اوس ګردان کې مرغلله ودما ګرانې لورې ساکنه به غا کوي څخپې مه خوښ شوې ترورې مړه شوه مور دې موته ودرېدله یا زه به څنګې بیا دربار کې ودرېږمه ترورې دي ته خوب ژړم تل درتله یا کومې خور څه د عباس په شانې ورور وي یا کومې خور څه د عباس په شانې ورور وي یا بیا یې خور دربار ته څه کله یا علمدار به سترګې پټې وي غوسې نه یا زلوانو کې به روانه وي بلبله متمیان حسین هغه وخت بیبینې راغلو څه دربار ته کپیله نږدې شوه اولیا بیبی مولا حسین ته مخ تاو کو وروره دربار خو نږدې شو ګران ورور ته دی آیي ودما حسین وروره آیي څرنګ نوزم په دربار د خلکو شور دی یکه چوک وی دا حسین و عباس خور دی شرمېږم علي لور یمه
ستر منا یم زهرا غوندې مور دی د شوم ښځو ته پردې دي لګېدلي د شوم ښځو ته پردې دي لګېدلي زه غریبه یم تلا ولم کور دی دربار مخته یتیمان په الویدو شولو یا سکینه ته جوړېدلي ګرانه ترور دی هلاله بیبي ناوته دربار ته یا ټول خلک پورته په تعظیم شو شر و شور دی یا حسین حسین بار دیگر بر علی و آل علی بلندتر صلوات ډیره عظیم اوریزه دی زړه گهرایونه د دپاره د زمانې ښکلی جنان د مؤمنانو دلبر منجي عالم بشریت آقا امام زمان ظهور کی تعجیل دپاره بلندتر صلوات ختم کړي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرد الذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المتطهرين الغر الميامين لا سيما إمامنا وقائدنا وصاحبنا بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقلا عن حديث قدسي إني أنا العلي الأعلى اشتققت اسم علي من اسمي فسميته عليا درود و محمد و آل محمد باندې مولیان حیدر کرار د علی ګرانو عاشقانو لکه څرنګه تاسو ته پاته دی تاسو ته علم دی تاسو د خپل کسو تکلیف هم د تاسو ته دی د ځای څومره زیات کمای دی څومره زیات ضرورت دی د یوه نوي امام برګاه هغه هم عالی شان امام برګاه نو تاسو څو کسان پاسو ښه زړه خلاصه نن د علي ورېځه دی څنګه یې بېګا شپه د قدر شپه وه نن ورېځه د قدر ورېځه دی
خزړه خلاصه ښکلې روغه چنده وکوئ څه پروردګار مولای کائنات نه مخه تاسو معلومنان باندې برکات و رحمتونه نازل کړه. رب کریمه رب عظیمه رب رحیمه څوره کسان څه چندې کې حصه خلي خدایا دغه نظره دغه چندې ته عظیم درگاه کې تنه قبول منظوري وګرځولې کې خدایا ته د خپل عظمت او بزرګۍ قسمې دې سارو باندې دې کور باندې زمانه مولا توفیق او فیا نازل وګرځولې کې رب کریمه رب عظیمه رب رحیمه خدایا حلال او رزقونه دې منګلې ډاکې وګرځولې کې رب کریمه رب عظیمه رب رحیمه تعظیم ذات نه لا چاته محتاج ما کړلې کې خویاندو میاندو ته هم عرض دی هغوی هم چندې کې ها برپوره حصه واخلي نن عظیمه ورځ د روژې کې صدقې ډېر زیات ثواب دی. بیا الفاتحه کومو کسانو چندې کې حصه واخته د حقدارو په حق رجب صفاتها خیر علی صفاتها مقدرمان عزتمن ذکیر قیصر ترور زوی افات شیو خیال حسین هغه په حق الفاتحه. رب کریمه رب عظیمه عظیمه و رضا دیتا تا قسم دو مولا امیر المؤمنین خپلی روغ مبارک جبین زخمی جبین قسمی خدایا دغه وبا اټول عالم اسلام نه بیا اټول دنیا نظر رافع دافع وګرځولې کې رب کریمه ډېر عظیمه و رضا دیتا تا قسم دو مولا امام زمان وي تا قسم دو مولا خپلی روغ جبین وي رب کریمه متأخری اسرا آخری دړکن آخری امید دمو مولا ظهور کی زر نظر بډا وګرځولې کی مو گناهګار سترګې ز نظر خپل کا نورانی جبین باندې منور وګرځولې کی بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. اټول ناوال خپل ډیر زیات ګران قدر واجب الاحترام استاد محترم پیشنماز آغانا خپل گناهگار ژبې ته حرکات ورکول اجازات غواړم. عزیزان گرامی قدر مولای متقیان امیر المؤمنین د کائنات و امیر یعصب الدین امام الموحدین علی ابن ابی طالب د شهادت ورځ ده. اغا علی آقا کائنات و عظیم مولا سوچا هم انسانیت سا تعلق دے اغوی دا علی شان کی اغوی دا علی فضائلو کی خپل جب خلاصی کری دی. اغا علی صداغا محبت داغا الفات داغا موادات دا حلالی شوال پہچان دے. اغا علی څنګه د کائنات ذره ذره مولا دی. هغه علی څنګه د اټولو انبیاو امیر دی. هغه علی نن عظیم علی هغه خپل روغ علی هغه مهربان علی وشوا دنیا نسترګې پټې کړلې. عزیزان گرامی قدر تاسو د مولای کائنات فضایل ډیر اوریدلی دي. د علی شجاعت موردلې ده د علی علم موردلې ده د علی عدالت موردلې ده د علی فضیلت او برتری موردلې ده هر یو فضایل تاسو اوریدلې ده. خو زنن غواړم زه د علی بحر اقیانوس فضایل ته نه ورسم نه د ما جرأت شته هغو فضایلو نه یوه قطره راواخلم. زه نن غواړم صرف د علی نامې فضایل بیان کوم. نه د علی شجاعت نه د علی علم هغه ډېر بحر اقیانوس دی بلکې د علی نامه څومره بلنده وه. خود علی نامه دغه نامه څومره اوچاته نامه دی څومره عظیمه نامه دی څومره بلنده نامه دی. د علی نامې مطلب دی بلند عظیم اوچات. سکله مو تاسو خپلو زمانو باندې نامې کېږدو خپلو زمانو مستقبل نه خو نه یو خبر که نه
هر یوه نما ورنه کېږدو. مثلا سجاد نما مو ځینې کېښله. سجاد یعنې ډېرو سجدو کوونکی کیدای شي ټوله عمره ساره سجدګاه ونه پېژندي خو سجاد نما مو نه ایښي. اما پیغمبر و خدای سو چا باندې کومه نما کېږدوي هغه ما کان و ما یکون نه خبر دی. څه علی نه علی نما کېښله یعنی خدای خبر و څه علی ټوله عمره بلند دی. علی هر مرتبه کې بلند دی ځکه علی نما ورباندې کېښله. پیغمبر دی حدیث قدسی نے نقل کړی دی سو خدای داسې وایي قال النبی قال لی ربی. پیغمبر دی سو ما ته خدای داسې ویله انا علی الاعلی زه علی الاعلی یم زه بلندو کې بلند یم. اشتققت اسم علی من اسمی بیا مو خپلې نامې نه د علی نما جوړه کړله. خپلې نامې نه مې یوه نما جوړه کړه علی وه. بیا دغه نما یا رسول الله د تا ګران ترزوي د تا ګران ورور علی باندې مو کېښله. دغه نما هر چا سره فیټ نه راتلله. دغه نما صرف د تا ورور علی سره فیټ راتله ځکه هم صرف علی باندې کېښله. همدا وجه دی څه علی نه مخکې توجه به ما طرف ته وي همدا وجه دی څه علی نه مخکې څومره انبیا تیر شوي دي څومره د انبیاو بچي تیر شوي دي څومره اوصیا تیر شوي دي څومره د اوصیاو زمن تیر شوي دي. هیچا نما علی نه وه. دغه نما خدای علی پاره ستلي وه. څه کله ابو طالب زوی پیدا شولو فاطمه بنت اسد مکې کوټې نه واپس راغلله نو پیغمبر ویله ابو طالب ته ابو طالبه د دغزوي نما د څه کېږدوې. ابو طالب ویله یا رسول الله زه تا باندې سبقات نه خلم دې نما به ته کېږدوې. رسول الله ویله څه کله ته سبقات نه خلې بیا زه خدای نه سبقات نه خلم زه به خدای ته انتظار کوم. یورې جبرائیل راغللو. جبرائیل دی یا رسول الله د دغ سبي نما د دغ بچی نما علی کېږدوه. ویل سهار قدم قدم کې دا بلند دی. اجرکم الله صلی علی محمد و آل محمد. دا ډیره عظیمه نما دی خدای صرف علی ته ستلي وه. دغه نما اسم اعظم دی څه معمولي نما نه دی څه عام نما نه دی. خدای خپلو عظیمو نمو نه اسماء اعظم نه یوه نما علی ته منتخبه کړله. دا اسم اعظم دی. دغه نامې سره ډېر زیات مشکلات حل کېږي. دغې نامې یا علی مدد څه کله مو یایو بیا هر یو مشکل مو ته حل دی. مو څه وچ پوچ یا علی مدد نه یایو ویلې څه مو تاریخ نه لیدل مو تاریخ کې لیدلی دي څه دغې نامې کوم مشکلات حل کړي دي. احد کې رسول الله مشکل علی نامې حل کړی دی. اسې واورېزې باندې مولای کائنات یوه یهودي سره روان یو سرا روانو. لیارې کې یو وړوکی غونته دریاب راغللو. څه لیارې کې ستاره ویله وه ستره دریاب و. هغه دریاب ته څه کله راغللو نهر ته څه کله راورسېدل یهودي علی نه و پېژندلی. ډېر غور سره به دا حدیث واورئ. یهودي علی نه و پېژندلی. ایس یهودي مولای کائنات سره روان دی. څه کله هغه نهر ته راورسېدل یهودي علی ته سترګې وغړولې. یور یهودي یو ذکر ویله ذکر سره ټوله د هغه دریاب اوبو هغه ټوله د هغه نهر اوبو یخ شولې. یخو باندې پاسه یهودي روان شولو هغه نهر یې پار کړلو. یس یهودي ځان سره ویله سای کاس کوم څه ایماز ده که دا تاس دا وی تا به هم اوبو پار کړي وی تا به هم نهر پار کړی و. ایس یور علی اسمان ته سترګې وچاتې کړلې. اوبو باندې پاسه روان شولو اوبه نه یخ دي اوبه وبدي اما علی ور باندې پاسه روان دی. څه کله دغه ماجرا یهودي ولیدله یهودي حیران شولو. فورا د علی قدمو کې پرېوتلو. پوښتنه یې ترې وکړه څه ته چوک یې تا څه ذکر ویله. علي ته ورته وایي سوال ته ماته وایه تا کوم ذکر ویله. هغه یهودي دی وایي سای کاس مو ته خپلو علماو ویلي دي څه آخري زمانې یو نبي دی د هغه آخري زمانې یو نبي یو وصي دی څه هغه وصي نما علی دی. علی نما
کوم یو مشکل نه واخلي هر یو مشکل د حل دی علي دی ای یهودي هغه علي زه یم کوم چې نامې وجې نه تا دغه کرامات وکړو هغه علي زه پخپله یم هغه علي زه پخپله یم معراج ته وختلو عروج مو وکړلو اسمانو کې سار شوم اسمانو سیل مو وکړلو د عروج و د پیغمبر د پرواز و د پیغمبر اسمانو کې مو مختلفې ملایکې ولیدلې اسمانو کې مو بهشت و جنت ولیدلو اسمانو کې مو نور ډېر زیات مکاشف جبرائیل دوته ای یا رسول الله لخو عرش ته سترګې وغړوه رسول الله دی ای سکله مو عرش ته سترګې وغړولې عرش باندې د علي ښکلي نامه لیکلې وه عرش هم د علي نامې سره ښکلی و بیا د جبرائیل ای یا رسول الله صرف همدومره نه دی لکه اسمانو هر ذرې ذرې ته سترګې وغړوه پیغمبر دی ای سکله مو اسمان هر شي ته سترګې غړولې هر ځای ته مو سترګې غړولې هر ځینې علي نامه لیکلې وه ونې نه علي نامه پاڼې نه علي نامه وه هر میوې باندې علي نامه وه دروازې نه علي نامه وه دا د علي نامه دی څه اسمان ورسره ښکلی دی بارک الله خدای اجر دې ورکړه یقینا دغه ښکلي نامه لکه څرنګې ایمو تاسو اسمان ستورو سره ښکلی دی که نه اس آسمان والا ته پیغمبري اس آسمانو ته بیا علي نامې وجې نه هر چې ښکلي دي اسمان والا او ته عرش علي نامې وجې نه ښکلی دی بیا د پیغمبر یې څه مو سترګې غړولې څه علي ځمکې کې اسمان والاو ته داسې ځلېدو لکه موږ ته هم بیا د سترګه ځلېږي ایسه مخکې زه تېر شوم پیغمبر د ایسه مخکې مو سترګې غړولې یورې ما علي ولیدلو سرکو سجود کوي روژې ورځه دی تاسو به ما سره مرګلیتا کوئ ایسه ما علي ولیدلو سرکو سجود کوي زه جبرائیل ته مو سوال وکړو حیرانتۍ سره یا جبرائیل علي مونه مخکې معراج ته راغلی دی ما ګبرایږئ هېڅ کله به غلو نه وي متکررونو کې ایسه جبرائیل نه مو پوښتنه وکړله صحیح علي مونه مخکې معراج ته راغلی دی جبرائیل ورته کوي یا رسول الله دا علي نه دی یا رسول الله دا علي نه دی څه کله فرشتو د علي فضایل واورېدل څه کله فرشتو د علي کراماتو نه خبر شول څه کله فرشتې د علي عظماتو نه خبر شوې ټوله فرشتې خدا ته به یک اواز لاسونه وچات کړل خدای ته یې سوال وکړو یا خدایه موږ خو علي زیارت نه محروم یو موږ د علي زیارت همیشه نشو کوی یا خدایا متعالی هم شکل و فرشتہ جوڑا کی سکل مود زړه وشي د علی زیارت وکو بیا هغه فرشتہ کسو انسان دا واجه ده سو خدای دغه فرشتہ خلق کړلا سو د خوبه هو علی په شانته ده دی شکل و صورت علی په شانته ده سکل فرشتي وغواړي صد علی زیارت وکي بیا دغه فرشتي نه چار چپیر طواف کوي اره سکل کومه فرشتہ هم شکل علی وګرځيږي هغه فرشتو کې بلند ده بیا خپل علی څومره بلند دی سکله وا فرشتہ هم شکل وګرځي کې دوره فضیلات فرشتي ورکي بیا فرشتو په نګري کې بالی څومره بلند وي باورې باندې یو يهودي راغلو عبد الله بن سلام نامه مولا علی حواله سره پیغمبر ته راغللو پیغمبر ته ویلا
یا رسول الله آیا هل فیکم اسم علی، آیا تاسو کې د علی نما چا شته؟ توجه مده کنه وړونو، تاسو کې چا د علی نما شته؟ فقال النبی عندنا الصدیق الاکبر، علی مو په نږدې کې علی مو سره صدیق اکبر دی. فقال عبد الله اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله انا لنجد في توراة محمد نبی الرحمه وعلی مقیم الحجه. اس کله هغه یهودي پښتنه وکړله چې یا رسول الله تاسو کې چا علی نما شته؟ چې کله پیغمبر ورته ویله که نه هغه مو صدیق اکبر دی، هغه د مورور دی، یعصب الدین دی، علی المرتضی دی. چې کله صرف اندا خبره ورته وکړه، نور څه نه ورته ویله، صرف اندومره ورته ویله چې علی مو مسلمانانو کې افضل ترین شخصیت دی، بالاترین شخصیت دی، صرف اندومره خبر شو چې دا نما مسلمانانو کې شته، فورا اسلام قبول کړلو. فوراً گواهی ورکړه چې خدای یو دی او ته د پیغمبر یې، د خدای ته رسول یې، د خدای. خلک حیران شول چې دومره صرف کې وینامې سره مسلمان شولو. اس هغه یهودي دا ټولو پریشانۍ دي خبرې څه ختم کا چې مو تورات کې لیکلي دي چې علی دا ټولو کائناتو حجت دی. تورات کې د علی نما ذکر دی، ځکه اندا وجه دی چې کله پاته ولګېدله چې علی د تا حجت دی، علی د تا خلیفه دی، علی د تا وصي دی، پس ته برحقي. اندا وجه دی صرف علی واجنا پیغمبر ته گواهی ملو شوه. اندا وجه دی وکفا بالله شهیدا ومن عنده الکتاب. اس گواهی دپاره یو الله پیغمبر دپاره کفی دی او یو هغه کس هغه سره علم الکتاب ورسره دی، یعنی علی ورته کفی دی. یو علی پیغمبر گواهی دپاره کفی دی، صرف علی واجنا خلق جوک در جوک مسلمان کېدل. دغه نما دومره مقدسه دی. ته لږ اندازه ولګوه دغې نمې کې څومره تقدس ورکې دی، د څومره ښکلې روغه نما دی، د څومره ښکلې روغه پاکه نما دی. دغه نما ما او تا باندې پرته دی. اوس به لږ توجه سره کښېني. ما ټول تقریر زحمت اصل هدف و مقصد من دا خبرې دي. مو باندې دغه ښکلې روغه نما پرته دی. مو ته ویلی شي چې دا د علی شیعه دي. عمر دهني یو ډېر زیات محب و د مولای کائنات. یوه ورځ یې د حاکم قاضي سره روبرو شولو، څه ګواهي یې ورکړله. عمر دهني ته قاضي دغې خبرې سره د هغه ګواهي رد کړله چې ته د علي شیعه یې. توجه مه دی که نه؟ ستړي خو نه وئ. چې چونکې ته د علي شیعه یې دې وجې نه تا ګواهي نه قبلېږي. چې کله دا خبر عمر دهني واورېده څه ډېر په ژړا شو، ډېر وژړېدو، ډېر سخت وژړېدو، په ټایو ټایو وژړېدو. اس هغه قاضي ته ویې څه مه خفه کېږه، که خیمان شوی وي اوس هم ټایم د سره شته، علي لیاره پرېږده، علي شیعتوب نه لاس واخله، مه خفه کېږه، اوس هم ټایم د سره شته، توبه وکړه معاذ الله. اس عمر دهني ته ویې څه زه دې ته نه وژړېدم چې زه د علي شیعه ویلی یم، بلکې ما ژړا دوه سببه و. یو خو زه تا ته وژړېدم، یو خپل ځان باندې وژړېدم. چې تا ته ځکه وژړېدم چې ته دومره بدبخت یې، تا ته څه پاته دی چې د علي شیعه څومره مقام لري، چې دا نما چا باندې پرېوځي هغه بیا څومره مقدس وي. ویلې چې دغه داسې نما دی چې دې نما سره عرش ښکلی دی، دا داسې نما دی چې دا اسم اعظم دی، دې سره اسمان ښکلی دی، اسمان نوراني کېږي. دا داسې نما دی چې کله بهشت کې ته د وار ټکوي هم د دنیا والا ټکار رسي، اما بهشت ور والا نما رسي یا علی یا علی یا علی. دا هغه نما دی، دغه نما ما باندې پرېوته. پکار دی دغه نما چې چا نه پرېوځي هغه بیا څومره نوراني کېږي. کوم زړه ته دغه نما پرېوځي، کوم زړه باندې دغه نما ولویږي، هغه زړه بیا څومره نوراني وي. تا ته د دغو خبرو پاته نشته، ته قاضي جوړ شوی، څومره بدبخت دی. دویمه خبره دا ده چې زه خپل ځان ته وژړېدم. چې ځان ته ولې وژړېدې؟ چې ځان ته ځکه وژړېدم چې ته ما ته ویله چې ته د علي شیعه یې. زه کجا و د علي شیعه چېرته؟ ما بدبخته تا د علي شیعه نه وویله. علي شیعه خو سلمان و ابوذر و مقداد و کمیل و، علي شیعه و حذیفه یمانی و. زه بیا علي شیعه دومره غوټ مرتبه ته ما ته راکړه، دغه مرتبه زه برداشت نشم، خو ځکه وژړېدم. دومره غوټه نما په مو پرته دی.
بیا دا ډېره زیاته د باده خبره ده، ډېره زیاته د عیب خبره ده. څه څوک موږ ته ګوته شیخه کي څه دا د شیاو کارونه دي. بیا دا ډېره زیاته د افسوس و تاسف خبره ده. څه څوک موږ ته وایي څه دغه شیاو شهر کې شیاو بازار کې فحشي ده. بیا دغه ډېره د عیب خبره ده. دا ډېره پکار د انسان دی خبرې وجې نه مړ شي. څه څوک موږ ته لیاره سیخه کي څه شیاو شهر کې شیاو بازار کې قیمتي ده. هغه علي هغه عدالت قصې اسمانو سره رسېدي. جر دا خو ته ویله یا علي ته عدالت وجې نه شهید شوې. بیا مغوی علي منونکي شهرو کې بیا درته ناانصافي او ظلم کیږي. دا څومره د عیب خبره دی. دغه ښکلې نما په مو پرته وایي مو دغه حالات. فارسی یو شاعر دی حاجب نما دی. حاجب یو شعر ویله. حاجب ویله څه حاجب اگر معامله حشر بالیست من ضامنم هر چی بخواهی گناه کن. څه حاجب که حشر معامله د قیامت معامله علی سره وي څه یقینا علی سره دی. علی قسیم النار والجنه دی. حجیب دی څه که چیرې قیامت کې خو وقت د علي وي نه بیا مزه ذمهوار یم څه غواړې ګناه وکړو ویلي څه علي مشته که نه توجه مو دی نه علي مشته هر څه وغواړې ګناه کوئ څه پروا مه کوئ. څه حجیب خو بیا ولې شولو شپې د خوب کسی څه مولای کائنات عظیم علي خوب کې ورته راغللو. څه علي ښکلې روغه نوراني جبین زیارت یې څه کله وکړو علی جلال مقام کې ولیدلو. حجیب ته دی څه حجیب ښه شعر ده نه دی ویلی. حجیب دی څه یا علي ما خو دغه شعر د تا فرد محبت کې ویلی دی. ورته کو نه حجیب شعر اول مصرع صحیح دی دویمه مصرع غلطه دی. دویمه مصرع زه درته یم دا شی وایه څنګه څه حجیب اگر معامله حشر بالیست شرم از روخ علی کن و کمتر گناه کن. څه حجیب که حشر معامله خو د علي سره یي بیا علي نامې نه و شرمېږئ ګناهونه مه کوئ. دغه ښکلې روغه نماد نه پرته د علي نه حیا وکئ. علي نه و شرمېږئ که نور چا نه نه شرمېږئ. علي نماد نه پرته دی. علي نه و شرمېږو او خپله نموس خپله زنانه بازارو کې مه پرېږدئ. علي نامې نه و شرمېږئ. تاسې د علي نما یادېږي که تا کې غیرت نه وي در کې دغه نما دومره مقدسه دی تا وجې نه د دغه نما حیا کوي. تا وجې نه د دغه عظیمه نما بدنامیږي. بیا ځانه دغه نما لرې که بیا هر څه کوې وکړه ځان ته بیا شیا نما یې که نه منشیاتو اډې تا کې در کې فحشه و اډې تا کې در کې بیا هېڅ زه د علي شیا یم. علي شیا سره په خولې جوړېږي. دغه نامه ډېره مقدسه دی. مولای محمد صادق علیه افضل الصلاة والسلام یو عارض یوه صحابي ته راغلو. یوه صحابي خونې ته راغلو. مولا وار وټکولو هغه صحابي بچی راووتو وړوکې زوی یې راووتو. هغه زوی نه یې پوښتنه وکړه تا څه نامه دی؟ څه محمد. وړوکې ورور د څه نومېږي؟ څه علي. یا خو علي نامې اورېدله دا نما دومره مقدس دی. موضوع د علي نما دی د علي اسم مبارک دی. زه دغه نما څه کله مولا واورېدله یارې مولا مخ خپل روغ مخ وغوړېدلو. مولا خوشحالۍ نه مخ خوشحال شولو. ورته کو څه کله علي نما مه کېښله که نه څه دغه نما دومره مقدسه دی دومره نوراني دی دومره مبارکه دی څه کله تاسو ته څوک غږ وکړي څه یا علي دېلې راشئ څه شیطان بیا 100 کیلومیټر وریا تښتي. شیطان بیا نږدې نشي راتللی. بیا مولا ورته ویله څه یاد ساته ښکلې روغه نما دنې پرته دی ځه نه داسې کار ونه کړي څه دغه نما بدنامه کړي. مو باندې د علي شیا نما پرته دی. ډېره عظیمه نما دی ډېره مقدسه نما دی ډېره پاکه نما دی. اوړنو دغه نمې پاس وساتئ. ځکه مولا امام صادق علیه السلام یې تکونو لنا زینا ولا تکونو لنا شینا. مو دپاره زینات شوي مو دپاره باعثې دې دپاره زینات مو دپاره جوړ شوي مو دپاره داسې نه وي څه خلک ګوتې داسې سیخي کړي همدا د شپږم امام شیعه دی همدا د علي شیعه دی. دا ډېره باده دی والله څه مو پسې علي یاد شي. بس عزیزان اکرام قدر پیغمبر دی
زه معراج ته وختلم معراج کې مهار یو شي باندې اسم علی مکتوب علی کل شی معراج کې مسترګې غړولې د علي نما هر یو شي باندې مکتوبه وه هر یو شي باندې لیکلي وه اس یورې مو سترګې وغړولې څه میره سترګې دوه روخه وو میره سترګې دوه طرف وو یو طرف یې ځمکې طرف وو یو طرف یې اسمانو سایډ ته وو اسمانو سایډ ته یې کوم روخ وو اسمانو سایډ ته یې کوم طرف وو هغه تاریک وو هغه باندې څه روشنایي نه وه اما ځمکې طرف ته میره سترګې والا کومې شغلې وي دا دومره تیزې وي څه حتی میره سترګې والا دغو شغلو نه ځمکې والا تانګ شي مو جبرائیل نه پوښتنه وکړه یا جبرائیل دا څه وجه دی څه اسمان طرف ته میره سترګې والا سایډ تاریک دی تیاره دی اما ځمکې طرف ته رڼا دی نور ورکې دی اس جبرائیل دوتے آئی یا رسول الله څه د میره سترګې کوم طرف ځمکې طرف دی دې باندې د علي نما لیکلی شوي دی علي نما دومره نورني دی څه میره سترګې نور یې زیات کړی دی علی نمی نهار چه نورانی دی خو سیمو تو زړه نه دی نورانی پوه شه څه علي مو زړه ته نه دی الوېدلی پوه شه څه علي نمی مو زړه کې نشته او صرف ژبې باندې مو دی او وروڼو وشوه هغه عظیم علي دا خو د علي نمې صرف سمندر نه یوه قطره وه د علی نامې عظمات و بزرگی صرف الله پیژندای شي ځکه پیغمبر ورته ایسي یا علی ته هیچا نه یې پیژندلی سوای ما و خدای نه علی هیڅوک نشي پیژندای او شوه هغه علی دوو ورځو نه ټنډه ښکلې روغه جبین زخمی دی هغه ښکلی روغه علی هغه عظیم علی ایسه د کوفې والا ښځې ورته راغللې یا علی ته بار بار د منبر نه یې څو روژې میاشتې کې قرآن یایوي قرآن ډېر فضیلات دی کومې خونې کې قرآن ویلی شي اسمان والاو ته داسې بریښي لکه ستوري موږ ته اسمانو کې بریښي یا علی ایمو نارینه خدا ټوله مسجدو ته راشي قرآن دوی یا علی تا خو موږ ته حکم راکړی دی چې موږ خونو کې کښېنو یا علی موږ ته خو د چوک قرآن نه ښایي څه علي ورته ویلو ما خفه کېږئ نه نسته تاسو یې ما لور زینب ته رڅوئ زینب تاسو ته قرآن ښایي سن 61 هجری څه کله راغله څه خو مولا ورته ویله سیوا خبره دی ما لور د هجوم نه ډارېږي ټول ورته په یوه ځای مار څه یوه یوه ښځه ورته ارڅوئ هجوم څه د ما لور نه دی بلاده بازار څه د ما لور نه دی بلاده سن 41 هجری کې څه کله کوفې والا ښځې راتللی یوه ښځه به راتلله خو څه کله ورمنې بیبي نه واپس وتلې نه ژړو حالات کې به واپس وتله ټول ورته نه پوښتنې وکړي دا څه وجه دی څه سبب دی څوک څه بیبي ته قرآن ته ویر شوي واپس د ژړو حالات کې واپس راتلوي څه وجه دی ورته یې څه دې وخت کې دې دا ټایم کې دې کال کې د بیبي قرآن تفسیر ډېر عجیبه دی څه ویلې څه وجه دی څه غلطه تفسیر د کوي بیبي ایسه بیبي د ډېر عجیبه تفسیر کوي ایسه کله بیبي د قرآن تفسیر ختم کړي ایسه هغه نه وروسته د بیبي چور چاپیر پرده ولګوي ایسه پردې نه وروسته د بیا موږ ته وایي چې لږ نږدې راشو لږه ما ځیره وکسوئ ایسه بیا د موږ ته وایي ایسه بیا د بیبي یو داسې عجیبه کار وکړي څه وشمه موږ د وژوړوي ایسه څه د وکړي ایسه بیبي د خپلې روغه پرده سار نه اوچاته کړي
بیا عبدالمته وایي یو د کوفې ښځوی حجاب کې خملیدلی یم لږ منل ټیکري نه بغیر یا وکسوی وشوه علي چې کله علي کور ته راوړلو که نه ټولو نه زیات اضطراب ورباندې زینب کولو ویلې لور دی که نه نوڼو باندې خو پلاران ډېر ګران دي لوڼو باندې پلاران ډېر ګران دي ډېر ورباندې ګران دي ډېره یې مینه د خپلو پلارانو سره زینب ډېره جوړېده د رهبر جمله دی ډېر عظیم شخصیت جمله دی ښه غور سره مینې سره واره سه رهبر یې څه کله حسن جان جوړېدو مولا علي صرف ورته ویله څه حسن زویه مه ژړه ایسا حسین سے جوڑی دو مولا علی صرف طویلہ حسین زیادتیا ما جوڑا خوی سکلا زینب پا جاڑوش والا ایسا بی علی کی طاقت نو سو طویلی وی زینب لوری ما جوڑا علی خپلایا پا جاڑوش والو علی وصیتونه شروع کړل یو وصیت کوي خو علي وصیتونه څو مرحلې وي اول یې وصیتونه وکړ څه ټول اصحاب هم موجود وو ټول خونې والا هم موجود وو هر څوک موجود وو علي څه وصیتونه وکړل اس هغه نه بعد یو علي ویله ورمنې زهرا اولاد پاتې شو نور ټوله بهار وزوی یو خدا خبره وه اس ټول بهر وتل محمد بن حنفیه ووتلو عباس رونه ووتل اس یور عباس پاڅېدلو عباس خوري څه بهر وځي یور علي ورباندې غږ وکړو عباسه زویه ته مه وځه څو خصوصي وصیتونه کوم عباس وروره ته هم د زهرا اولاد نه احتیا کېږه علي څه وکړلو ټولو خلخاني لاسونه یې واخیستل حسن جان لاس کې کېښلل حسن جانه نن ستا ټولې خلخاني سرپرسته شولې ایما خلخاني ذمهوارته شولې ایس هغه نه بعد یې څه وکړل هر چا ته خپل وصیتونه وکړل ایس دغو وصیتو ټایم کې عباس د علي خپوس را ولاړ دی ورور د علي خپې مچي کوي ورور دې د صفوي ایس دې ټایم کې علي غږ وکړو عباسه زویه لږ مخکې راشه ایس عباس یې مخکې راوغوښتلو بیا یې غږ وکړو ما زینبې لورې ته هم مخکې راشه ورمنه زینب هم راغلله ایسه یې وکړل ورته کوم ما زینبې لورې لږ مو ته سر ټیټ که ایسه بیبي سر ټیټ کړلو ورته ویله عباس وروره لږ مو ته خپل لاس راکړه اس عباس لاس یې راواخیستلو زینب سر باندې کېښللو علي یو د قیامت ټکې وکړلو ورته ویله عباسه نن ستا د زینب پردې ذمهوار شوې مینې سره واره د علي ورېځه دی اندا واجوا مینې سره واره سوال درته کوم اندا واجوا سکله ورمنې سار نه چادر کوش وو بیا اندا واجوا سا ټولې مرغللې نیزې کې وي اما عباس مرغلله نیزې ته نه خطا ویلې څه زینب چادر یې نه شولېدی اندا واجوا سا عباس مرغلله اوس غاړې کې وه ازادارو د علي شهادت ورېځه دی د علي شهادت دی نن مو تاسو ټول یتیمان شو نن زینب یتیمه شوله اندا وجه دی ایسه کله عباس خیمونه وتلو که نه وشوه رخصتي یې اخیستله ایسه ټولو عباس نه لاسونه تاو کړي وو ایسه دغو منځ کې یوه وړه بیبي راغلله عباس خپلې لاسونه تاو کړلو ورته ویله یا عباس ارحم علی غربتنا عباسه ایمو غریبانین رحم وکړه ایسه اندغه رخصتۍ کې یمن اولیای مکرمه راغلله
ایسه څه وکړلو ابوس یې لاس نه ونیوللو خیمې نه یې بهر وبستلو ورمله په خاورو کېنستله ابوس یې ځان سره کېنولو ورته کو ابوس وروره زه کله وړه وم د 5 کالو وم مولا علي سره کټ کې ناسته وم مولا علي ما سره مینه کوله یا منه مینې کې ما سر نه چادر ولوېدلو یا خو سار نه چادر الوېدله وه څه علي په ژړا شولو علي په ټایو شولو ما علي کټ نه کوزه شولم ورته ومو ویله یا علي زه د 5 کالو یم که ما سر نه چادر کوشو ویلې ژاړي ورته کویل لورې ما یو بل منظر په یاد شو کربلا کې به تا سر نه چادر لاړ شي خو همه چوک به نه وي اس ابوسه اوسه پورې حیرانه وم څه ته موجود یې چا جرأت څه ما چادر ته لاس راوړي ابوسه ته څه روان شوې وشوه کوبې بازار کې وشوه کوبې بازار کې به بیا زه زینب خطبې آیم وشوه کوبې بازار کې به ما ته خلک صدقې رکوي وشوه کوبې بازار کې به ما لاسو کې زلونې وي يا حسين 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 حسين يا حسين يا حسين حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين علي يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين علي يا حسين يا حسين يا حسين علي يا حسين يا حسين يا حسين علي يا حسين يا حسين يا حسين هي يا حسين يا حسين يا حسين حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين حسين يا 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 جنازه ور باندې سوي غږونه دي یخي د مولا جنازه
جنازه ور باندې سوي غږونه دي یخي د مولا جنازه د بیبي کور کې ویرونه دي یخي د مولا جنازه جنازه یخي د ګران اولاد جنازه یخي د ګران اولاد د بیبي کور کې ویرو ژړا ده د بیبي کور کې ویرو ژړا جنازه ور باندې سوي غږونه دي یخي د مولا جنازه د بیبي کور کې ویرونه دي یخي د مولا جنازه د بیبي کور کې ویرونه دي یخي د مولا جنازه یخي بلکې د مولا خپله یخي بلکې د مولا خپله جبرائیل تاج خو د غورځواله جبرائیل تاج خو د غورځواله وای جبرائیل تاج خو د غورځواله جبرائیل تاج خو د غورځواله مشکل کشا جنازه ور باندې سوي غږونه دي یخي د مولا جنازه د بیبي کور کې ویرونه دي یخي د مولا جنازه د بیبي کور کې ویرونه دي یخي د مولا جنازه یخي بلکې د مولا خپله یخي بلکې د مولا خپله جبرائیل تاج خو د غورځواله 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 جنازه ور باندې سوي غږونه دي یخي د مولا جنازه د بیبي کور کې ویرونه دي یخي د مولا جنازه د بیبي کور کې ویرونه دي یخي د مولا جنازه دین پسرانګه خدایا کو پاوه دین پسرانګه خدایا کو پاده زینب ورمانه پلاسی خپاده زینب ورمانه پلاسی خپاده زینب ورمانه پلاسی خپاده زینب ورمانه پلاسی خپاده شهید بابا جنازه ور باندې سوي غږونه دي یخي د مولا جنازه د بیبي کور کې ویرونه دي یخي د مولا جنازه د بیبي کور کې ویرونه دي یخي د مولا جنازه میلا مولا ته خروخ کپان شو میلا مولا ته خروخ کپان شو نجف وطن کې مولا د پان 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 شو مولا جنازه طلبه حسین گردونه دي یخي د مولا جنازه د بیبي کور کې ویرونه دي یخي د مولا جنازه د بیبي کور کې ویرونه دي یخي د مولا جنازه ډیره مظلومه حسین تناوا ډیره مظلومه حسین تناوا په خاورو یخي جنازه وا په خاورو یخي جنازه وا په خاورو یخي جنازه وا په خاورو یخي جنازه وای بینا وا جنازه د کربلا بینا ولادي یخي د مولا جنازه د بیبي کور کې ویرونه دي یخي د مولا جنازه د بیبي کور کې ویرونه دي یخي د مولا جنازه حسین بدن و ټوله پرشاله حسین بدن و
سکینه پر جنازې زخمونه دي یخې د مولا جنازه د بیبي کور کې ویرونه دي یخې د مولا جنازه د بیبي کور کې ویرونه دي یخې د مولا جنازه جنازه یخې د ګران مولا دی جنازه یخې د ګران مولا دی د بیبي کور کې ویرو ژړا 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 شهنشاه جنازه ورباندې ساوي غږونه دي یخې د مولا جنازه بیبي کور کې ویرونه دي یخې د مولا جنازه د بیبي کور کې ویرونه دي یخې د مولا جنازه ډېر ګناهګارو جنان علي دی ډېر ګناهګار خو جنان علي دی ای مولا د تاسې درګې سولي دی مولا د داسې درکې سولي دی ای مرشدې مرغه چې د ندام سوالونه دي یخې د مولا جنازه د بیبي کور کې ویرونه دي یخې د مولا جنازه د بیبي کور کې ویرونه دي یخې د مولا جنازه د بیبي کور کې ویرونه دي یخې د مولا جنازه د بادشاہ جنازه شاهنشاه جنازه وړونو کېږد خورته د بابا جنازه د بابا جنازه د بادشاہ جنازه شاهنشاه جنازه وړونو کېږد خورته د بابا جنازه د بابا جنازه د بادشاہ جنازه شاهنشاه جنازه وړونو کېږد خورته د بابا جنازه د بابا جنازه د بادشاہ جنازه شاهنشاه جنازه وړونو کېږد خورته د بابا جنازه د بابا جنازه د بادشاہ جنازه شاهنشاه جنازه وړونو کېږد خورته د بابا جنازه د بابا جنازه د بادشاہ جنازه شاهنشاه جنازه وړونو کېږد خورته د بابا جنازه د بابا جنازه ما بابا مجابي زخم ډېر وسنګي لګي کېږد لورته او په وینو رنګي لګي کېږد لورته او په وینو رنګي لور وینې راکاوړنو کېږد خورته د بابا جنازه د بابا جنازه د بادشاہ جنازه شاهنشاه جنازه وړونو کېږد خورته د بابا جنازه د بابا جنازه د بادشاہ جنازه شاهنشاه جنازه وړونو کېږد خورته د بابا جنازه د بابا جنازه زیم ډېره واړه و بابا نه خواږه لګي کېږد وړونو زه وایم په سینه لګي کېږد وړونو زه وایم بیا شي نور زینب نه خپه وړونو کېږد خورته د بابا جنازه د بابا جنازه د بادشاہ جنازه شاهنشاه جنازه وړونو کېږد خورته د بابا جنازه د بابا جنازه د بادشاہ جنازه شاهنشاه جنازه وړونو کېږد خورته د بابا جنازه د بابا جنازه زیم ډېره واړه و بابا نه خواږه لګي کېږد وړونو زه وایم په سینه لګي کېږد وړونو زه وایم نوی بیا شي نور زینب نه خپه وړونو کېږد خورته د بابا جنازه د بابا جنازه جنازه شاهنشاه جنازه وړونو کېږد خورته د بابا جنازه د بابا جنازه د بابا
بادشاہ جنازہ شاہین شاہ جنازہ وړونو کې خورتا د بابا جنازہ د بابا جنازہ شو بابا سبیلتون بیا بنا شیراستون بغیر پلان ورته ډېر ګران وي شمدون بغیر پلان ورته ډېر ګران وي شمدون بابا بلا پرېخلام زیم ډېره واړه وړونو کې خورتا د بابا جنازہ د بابا جنازہ د بادشاہ جنازہ شاهین شاه جنازہ وړونو کې خورتا د بابا جنازہ د بابا جنازہ د بابا جنازه شاهین شاه جنازہ وړونو کې خورتا د بابا جنازہ د بابا جنازہ زویلی ام غم زم ډېر د غم جان بابا بوسوړونو اخیری د دیدار بابا بوسوړونو اخیری بیا یې وړلو جازه وړلو کېږدئ خورته د بابا جنازه د بابا جنازه د بادشاہ جنازہ شاهین شاه جنازہ وړونو کې خورتا د بابا جنازہ د بابا جنازہ د بادشاہ جنازہ شاهین شاه جنازہ وړونو کې خورتا د بابا جنازہ د بابا جنازہ د لور خواږه سوري که بابا ته ګیلې پلارې مړوي لور کا ورنیسوي سورې لارې مړوي لور کا ورنیسوي سورې د لور خواږه سوري که بابا ته ګیلې پلارې مړوي لور کا ورنیسوي سورې لارې مړوي لور کا ورنیسوي زلې بابا د لور خواږه ګیله وړلو کېږدئ خورته د بابا جنازه د بابا جنازہ د بادشاہ جنازہ شاهین شاه جنازہ وړونو کې خورتا د بابا جنازہ د بابا جنازہ د بادشاہ جنازہ شاهین شاه جنازہ وړونو کې خورتا د بابا جنازہ د بابا جنازہ زویلی ام غم زړه مټې د غم جان بابا بوسوړونو اخیری د دیدار بابا بوسوړونو اخیری د دیدار زویلی ام غم زړه مټې د غم جان بابا بوسوړونو اخیری د دیدار بابا بوسوړونو اخیری بیا یې وړو جنازه وړونو کېږدئ خورته د بابا جنازه د بابا جنازہ د بادشاہ جنازہ شاهین شاه جنازہ وړونو کې خورتا د بادشاہ جنازہ د بابا جنازہ د بادشاہ جنازہ شاهین شاه جنازہ وړونو کې خورتا د بابا جنازہ د بابا جنازہ وړونه په جنازه وشوه مخته یې ښه خدایه پاتې شوله لورې ډېره واړه خدایه پاتې شوله لورې ډېره واړه بابا جنازه وشوه مخته یې ښه خدایه پاتې شوله لورې ډېره واړه خدایه پاتې شوله لورې ډېره تیره په زړه همیشه د بنا د بابا جنازه د بابا جنازه بابا جنازہ د بادشاہ جنازہ شاهین شاه جنازہ وړونو کې خورتا د بابا جنازہ د بابا جنازہ د بادشاہ جنازہ شاهین شاه جنازہ وړونو کې خورتا د بابا جنازہ د بابا جنازہ مجنن لیگا بیا رحم واکی مولا راشی کا بیا مد کبر بشپی مولا راشی کا بیا مد کبر بشپی مجنن لیگا بیا رحم واکی مولا راشی کا بیا مد کبر بشپی مولا راشی کا بیا مد کبر قدم مولا تکبر شپا معمر کی خود مولا دیر خطرہ مولا دیر خطرہ بادشاہ جنازہ شاهین شاه جنازہ وړونو کې خورتا
بدشاه جنازه شهنشاه جنازه حسن السلام عليك يا حسين بن محمد أهل بيت محمد صلوات खजाम सयो पर याद वकी वद करबला मुसाफिर हुसैना मतम यानो अली लुरी जनाजे न पसावला अली लुरी जनाजे न पसावला उड़ू नहीं डीर वत साली वीर क्या वाला मतमियानो जनाजे न उड़ून डीर करार वरिया का खुदाया सातर पर्दों की जुड़ी दला मलंगोर नमो अपी गोड़म से दियाई सकीना दतो किस्मत मसलोम दे सकीना दतो किस्मत मसलोम दे जनाजे नशी मर्द से पोचवला जनाजे पर जंगानोश वी करबला की जनाजे पर जंगानोश वी करबला की सकीना डिरावरिया वदरी दला या अली तोलुर निचो जुल्म वनको या अली तोलुर निचो जुल्म वनको सकीना बाबा न दसी पोचवला हाय मतमियानो पचा पीलू द असगार जनाजा रोगला पचा पीलू द असगार जनाजा रोगला प्रिहल कुम न खुदा सुरा कवला मतमियानो वड़ा सगारियो गाग वकू मा वड़े खोरी वड़ू के मखद ख्वगशो मा वड़े खोरी वड़ू के मखद ख्वगशो या जनazuna खोवरिया शखोर खपला و مولا یالی تالور په مخ زخمونه نه وو سکینه وړوکې مخ نه جوړېدله کلگی کرار کرار واوری دوا طرف تا مخنی دسی نشانی وی دوا طرف تا مخنی دسی نشانی وی کربلا نہیں پتی شانی بطللا یو لاس بان که یو مپریږده وه ظالمه زه سینه ویم اکبر سي کله کله یا
سمړه شوه لاس تړلي په خاورو وسپارله غریبا اهل بیت ټول مظلومان دي وای سکینه غونتی مظلوم نشته هیڅکله یا حسین